عرب امارات چې د پاکستان نه 2 ارب ډالر غواړي، نو په دې باندې په پاکستان کې اثرات پرېوځي او دا 2 ارب ډالر چې دي دا به کله واپس کیږي او دا راغسته شوي د کل نو. په دې ویډیو کې چې دی په دې باندې واپس کوم، ځکه نن سبا د دې باس چې دی ډېر زیات کېږي. ځینې کسان ته دا پته نه دي چې دا ډالر چې دي دا راغسته شوي کله و. نو دا ډالر چې دي دا په 2022-2023 کې چې دی پاکستان نه اخیستو. سټیټ بینک اف پاکستان چې دی په هغې کې د دې لپاره ښودو څنګه چې ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ویلو چې ډالر چې دی دا حکومت په ځای ودرولی او مصنوعي ودرولی. مصنوعي دې ته ویلی کېږي چې دې ته روپۍ ښودي او دی په خپل حساب باندې ودرولی. زموږ سره دغه راغلی، باقي په ملک کې کار مار دا هیڅ هم نشته. تاسو ته پته لګي د ملک د حالاتو ته هر سړي ته پته ده چې په ملک کې کاروبار چې دی دا نشته. فیکټریانې چې دي هغه بندې پرتې دي، دغه شانتې کمپنیانې چې دی هغه د ملک نه وځي. خو مصنوعي چې دی ډالر په ځای ودرولو. نو دا روپۍ چې دي دا هم د هغې لپاره چې دی پرتې 2022 نه والا 2023 پورې دیله ورکړی دي. پکې بیا ورو وخت چې دی دا راغستلو. اوس چې دی دې وخته دغه روپۍ چې دي دا راورسېدلې په دې باندې چې دی به ورکولې سالانه به د دې سود چې دی د دې به 6% سود چې دی دا به ورکولو. لکه سالانه به د دغې 2 ارب ډالر چې دی سود چې دی نو هغه به د 6% دغه سود چې دی دا به ورکولو. بل لا چې دا ډالر چې دي دا هغه اوس د سره وجې نه غواړي. لکه اوس خو به تاسو ته پته چې په ټوله دنیا کې حالات خراب دي. ځینې کسان وایي چې هغه وایي چې زمونږ مدد دې نه ده کړی، د دې د وجې نه غواړي. قسمه قسم خبرې چې دی دا کېږي، خو دغه خبرې پکې نشته. په هغو باندې خپله سخته راغلی دی، نو هغې د دغې د وجې نه غواړي. ځکه که تاسو وګورئ د ایران او امریکې چې کم جنګ دی، نو په دوبۍ د ټول نه غټ اثرات چې دي هلته کې پرېوتي دي. هلته کې چې خلکو کمې روپۍ بندې کړې، خپلې روپۍ ویستلې او خلک د دوبۍ نه چې دی وځي، نو د دې د وجې نه چې دی هغو خپلې روپۍ چې دي هغه د پاکستان نه غواړي او هغه وایي چې موږ ته زموږ 2 ارب ډالر چې دي دا راواپس کوي. ځکه د هغې وخت چې دی د چې ولې دوباره کم وختونه ورکړي، دا د وخت سره به ټایم چې دی په هغې کې به اضافه راتله. دی به ورته دغه شانتې وایي چې کال ټایم راکړه یا 2 کاله ټایم راکړه. نو د هغې سره ورو وخت چې دی داسې واقعېدو د 2022 نه والا د 23 پورې خو دا و، خو بیا پکې ورو دي دا وخت سیوا کړو. نو اوس چې دی د دې میاشتې اخرنی ټایم چې دی هغې وله ورکړو، اخرنی ټایم ورکړو. نو دې ځل لا هغه چې موږ به خپلې روپۍ چې دی دا به اخلو، خپل 2 ارب ډالر چې دي دا به اخلو، ځکه چې زموږ په خپل حالات چې دي دا خراب دي. نو حکومت چې دی دغه 2 ارب ډالر چې دي دا به ورکوي. ځینې کسان به چې په دې باندې په پاکستان باندې څه اثرات پرېوځي. نو که دا 2 ارب ډالر داسې د پاکستان نه ډایرکټ ووتل، نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې ډالر په ځای ولاړ دی، نو ډالر چې دی هغه به د دې سره ور وخېږي. که دغه شان د پاکستان معیشت چې دی هغه به نور د دې سره هم خراب شي. دلته چې د مهنګایي چې دی دا به نور هم راشي. حکومت د هغې لپاره څه چل وکړو؟ حکومت دا چل وکړو چې پیټرول چې دي هغه یې ګران کړل. هغو ته موقع میلاو شوه، هلته که نه د ایران او امریکې د جنګ موقع ته میلاو شوه. نو په ملک کې خو دوی د کاروبار سوچ نه کوي، د کاروبار سوچ نه کوي، خو د عوامو نه چې دی د هغو نه سرمنه وکاږي. نو ستاسو نه نوره سرمنه چې دا هغه هم ویسته شروع کړل. نو هغو چې دی په پیټرولو کې एकदम چې دا اضافه راوستله، اضافه یې راوستله او لږه یې په کوم رانوستله 137 روپۍ چې کم ګران کړو، 80 روپۍ پیټرول چې دی دا یې ارزان کړل، خو ډیزل چې دی هغه یې ارزان نه کړل. نو دغه وټ کټ چې دی هغه اوس په دغې روپو کې چې دی هغه یې پوره کوي. لکه د دې پیټرول په روپو کې چې دی هغه به دغه 2 ارب ډالر چې دی دا پوره کوي او چې په ملک باندې نور حالات چې دي دا خراب نشي او ډالر چې دی دا په ځای ودرېږي. نو په موږ باندې به دغه اثرات راځي، نوره مهنګایي چې دی دا به هم راځي. که دا د خزانې نه چې دی دا ووتل، دی خو وایي چې زموږ سره روپۍ شته او دغه روپۍ چې دی موږ ادا کولی شو. دیو خالي دغه شانتې وایي د خو ملک چې دی دا هم په ترقۍ کې دی. خو د هغې هر سړي ته پته ده چې کم کس پوهېږي او سرچ کولی شي، نو هغه ته چې دی د دې پته لګي چې په ملک کې څه حالات روان دي. نو چې کله دغه 2 ارب ډالر ووتل او دوی دا پوره نه کړل، نو د دې د وجې نه به نوره مهنګایي چې دی دا به هم راشي او ډالر چې دی دا به نور هم په پورته چې دی دا به ور وخېږي او د دې ډالر چې کم ودرولی مصنوعي، نو دا به په پورته لاړ شي. ځکه دوی ورته دغه روپۍ چې دي دا 2 ارب ډالر هم ایښودي او د نورو ملکونو نه هم راغستې دي چې هغه روپۍ ورته ایښودي او ډالر چې دی هغه یې په ځای ودرولی. نو دې ویډیو په مقصد باندې چې دی تاسو پوه شئ چې دا 2 ارب ډالر یې کله ورکړو او له دې سره پاکستان ته څه نقصان میلاویږي. خو تاسو را سره خپل رایې چې دی هغه لازم شریک کړئ.